اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن زه ستاسو په مخ کې په احادیثو کې ذکر کرده یو د بنی اسرائیل د دریو کسانو واقعي خلاصه بیانوم. په بنی اسرائیل کې درې کسانو، یو جزامی چې دا برس بیماری والا کس ته جزامی نه وایي. برس هغه بیماری ده چې بدن باندې سپین سپین تپي ظاهر شي او هغې سره بدن ډېر بدنما ښکاري. او یو گنجیو او یو ړوند، دا درې کسانو په بني اسرائیل کې الله تعالی دا اراده وکړله چې د دغو درو کسانو امتحان والي. چنانچه یو فرشته یې ورته راولېږله. نو هغه فرشته اول جزامی یعنی د برس بیماری والا ته راله او ورته وویل چې ستا څه خواهش دی. هغه ورته وویل چې زما دا خواهش دی چې زما دغه د برس بیماری ختم شي، ځکه چې د دې په وجې زما نه خلک نفرت کوي او زما دغه رنگ او چمړه ښه شي. نو فرشتې د هغې په بدن باندې لاس ووهو، هغه الله تعالی صحتمند کو، دغه بیماری د برس والا د هغې ختمه شوه. هغې نه پس د فرشتې ورنه تپوس وکړو چې ستا لا په اموالو کې کم مال خوښ دی؟ هغه وویل چې زما اوښان خوښ دي. فرشتې هغې له یو حامله اوښه ورکړه او دعا یې ورته وکړه چې الله په دې کې تعالی برکت واچوي. هغې نه بس ګنجي ته راغله فرشته. ګنجي نه یې تپوس وکړو چې ستا څه خواهش دی؟ هغه وویل چې زما خواهش دا دی چې زما د ګنجپن ختم شي، د دې په وجې ما نه خلک نفرت کوي. فرشتې ورباندې لاس تیر کړو، د هغې بیماري تندرسته شوه. هغې نه پس دې تپوس ترې وکړو چې تاله په اموالو کې کم مال خوښ دی؟ هغه وویل چې زما غواګانې خوښې دي. نو فرشتې هغې ته یو حامله غوا ورکړه او د برکت دعا یې ورته وکړه. هغې نه پس هغه کم نابینا ړوندو هغې ته فرشته راغله. هغې نه یې تپوس وکړو چې ستا څه خواهش دی؟ هغه وویل چې زما خواهش دا دی چې زما بینایي واپس راشي او زه چې خلک وینم. نو فرشتې هغې باندې هم لاس تیر کړو او هغه هم تندرست شو. هغې نه پس فرشتې هغه نابینا نه تپوس وکړو چې ستا په اموالو کې کم مال خوښ دی؟ هغه ورته وویل چې زما بیزې خوښې دي. هغې له یو حامله بیزه ورکړله. چنانچه لږ وخت پس دغه وښې والا چې کم کس و، نو یو تنګې یو وادي چې کم ده د هغې د اوښانو نه ډکه شوه، دومره برکت پکې رالو. او د غوا والا غواګانو نه وادي ډکه شوله، تنګې ته ډک شو. او د بیزو والا چې کم ړوند و، د هغې په بیزو کې ډېر برکت شو، هغه بیزې دومره ډېرې شوې. نو هغه فرشته په مغه شکل کې اول بیا هغه جزامي ته برس بیماری والا ته ورغله. ورته وویل چې زه یو محتاج مسافر یم او په لاره کې راته د سفر سامان ختم شوی دی. زه د الله مدد او د ستا عنایت نه بغیر اوس دغه سفر سرته نشم رسولی. ته مهرباني وکړه، زه تا نه د هغه الله په نوم باندې غواړم چې هغه تاله دغه د برس بیماری نه شفا درکړه او تاله مال او دولت درکړو. نو هغه ورته وویل چې په ما باندې نور هم ډېر حقوق دي، زه هغه ادا کول غواړم، ستا دپاره ما سره څه نشته دي. نو فرشتې ورته وویل چې غالبا چې زه تا پیژنم، ته هغه کس یې چې تا ته د برس بیماري و خلکو به تا نه نفرت کولو او ته یو قلاش او غریب سړی وې، تا سره د انیس درک نه و. نو الله رب العزت تا مرض ټیک کړو او تاله دولت درکړلو. هغه وویل چې دا دولت خو ما ته خپل پلار او نیکه نه میلاو شوی دی، ما له چا نه دی راکړی. چنانچه فرشتې ورته وویل چې که ته دروغ وایې نو الله دې تا همغسې کي چې ته څنګه وې. هغې نه پس ګنجي ته راله. ګنجي ته یې دغه شان سوال وکړو، هغې هم دغه جواب ورله ورکړو چې دا خو ما ته پلار نیکه سره راکړي دي او ما باندې د خلکو حقوق دي وغیره. هغې ته هم دغه په دعا ورکړله
چې کته دروغ وای نو الله دې تا ومغاسي کی. هغه نه پس نابینه ته هغه فرشته رااله، هغه ته همدغه خبره وکړه چې زه یو مسافر یم، محتاج یم، د الله مدد او د ستا د عنایت نه بغیر دغه سفر زه سر ته نشم رسولی، ته مهرباني وکړه ماله یو ویزه راکړه. نو هغه ورته په جواب کې وویل چې بالکل زه نابینا وم او ډېر غریب وم، الله رب العزت ما ته بینایي واپس راکړه او ما ته یې دغه مال او دولت راکړو. نن چې ته د هغې په نوم باندې ما نه غواړې نو بالکل دغه د ستا په مخ کې ټولې بیزې ولاړې دي چې څومره ورنه بوځې ځان سره یې بوځه. نو هغه فرشتې ورته وویل چې دغه بیزې ځان سره کېږدوه، زه خو مقصود زما د ستاسو امتحان و، الله رب العزت تا نه راضي شو او د ستا د هغه ملګرو نه خفه شو، ناراضه شو ورنه. نو بهرحال دغه یو په حدیث کې کومه واقعه ده د هغې خلاصه او مفهوم ما درته بیان کړلو. مقصد دا د دې واقعې نه چې انسان ته خپل اوقات ایرول نه دي پکار. الله رب العزت موږ له دولت را کړی دی، صحت را کړی دی، نو د دې شکر په دې طریقه پکار دی چې د الله رب العزت په مخلوق کې کم محتاج او ضرورتمند دي موږ د هغو امداد وکړو، هغو له لاس ورکړو. قرآن مجید کې الله رب العزت په سورة القلم کې فرمایي چې کلا انها لیطغى ان رآه استغنى، چې د انسان خصلت دغه دی چې هغه کله بے نیازي وګوري او دولت وګوري نو په هغې کې سرکشي راشي. انسان عمره پورې د عاجزي اظهار کوي، خو چې کله دوه پیسې ورسره راشي نو هغه سرکشي شروع کی. نو خپل اوقات ایرول نه دي پکار. کم خلک چې خپل اوقات ایر کی نو په هغې کې دغه روحاني بیماریانې راشي، سرکشي، تکبر او تفاخر دغه شیزونه پکې پیدا وشي. عاجزي دا الله ته ډېره خوښه ده. چنانچه په حدیث شریف کې راځي من تواضع لله رفعه الله، کم سړی چې د الله دپاره عاجزي او تواضع اختیاروي الله رب العزت هغې ته بلندي ورکوي. نن سبا ټول خلک بلندي غواړي، خو د بلندۍ حاصلولې طریقه دا هغه دی چې ته عاجزي اختیار که، الله تا ته په خپله بلندي درکوي. مونږ بلندي خو غواړو، خو چې په کومه طریقه باندې بلندي ملاویږي یعنی عاجزي هغه اختیارول نه غواړو. الله دې موږ تاسو ته عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا